بهرحال دی خالي د دې ځای څخه انګلستان څخه ځین نه، د خپل روایتونه، خپل شاګردان، د خپل فکر خلک هم څه کوي، هغه پرېږدي. هغه ایډیلز چې مسلمانانو ترقي ذریعه جوړه سوې وله، هغه ایډیلز یې څه کړو، خپل کړو. رواداري خو مشر وه، ګرد یورپ ته، ګرد مغربي دنیا ته مسلمانانو بلا معاوضه اعلی تعلیم ورکړی دی. د ګریک ایجوکیشن هغه یې ترجمه کړی هم دی، بیا تر دې پورې څه کړي دي، محفوظه کړي هم دي، تر دې پورې څه کړي دي، ورسولي هم دي چې د هغو په ریفارمیشن کې، د هغو په رینیسنس کې د مسلمانانو څه ده، غټه برخه او څه ده، حصه ده. بغداد سقوط چې اوس و، په هغه سره د مسلمانانو څه شروع سو، د زوال یو نوی دور شروع سو. هغه د دور چې مسلمانانو برته اسلامي علوم ته څه ورکله، توجه ورکله، لیکن چیش ته توجه نه کول، عصري علوم ته توجه نه کول. د عثمانیت د زوال په اسباب کې دا شی و چې ساینسي علوم ته دوی څه نه کول، توجه نه کور. مغربي دنیا ساینسي علوم تصور کا توجه ورکله. په دې دا وایي چې په نیچرل ساینسز کې مسلمانانو ته دا پکار دي چې د مغربي د علومو څخه څه وکړي، استفاده وکړي. په سوشل ساینسز کې د دې شی هم څه نشته، ضرورت نشته. نظام تعلیم دی چې په هغه کې د قرآن د حدیث سره سره ساینس ته څه نه کور، توجه نه کور. ته هېڅکله څه نشي کولی، ترقي نشي کولی. د مغربي دنیا څخه د یو زده کړې څه نشته، ضرورت نشته. پکار دی د سوشل ساینسز موږ په اسلامي بنیادونو باندې د قرآن حدیث په رڼا کې دویمه راسو کو، اسلامایز کو، اسلامي بنیادونو دې څه کو، ور فراهم کو. کلیش اف سیویلایزیشن د ریمیکینګ اف نیو ورلد آرډر. هغه خپل دا خبره کوي چې په دنیا کې یو قوم هغه دا صلاحیت لري، یو مذهب دا صلاحیت لري، یو ثقافت دا صلاحیت لري چې پر هغه دنیا خپل قبضه څه کړي، هغه تسلط غلبه څه کړي، قایم کړي. هغه مسلمان دی. چې دا نور الهادیس دي، که بریلوي دیوبندي، که قادیاني، که دا نور فرقې راغلي، دا ګرده په امپیریل دور کې راغلي. اوس موجوده د عربو د شپږ ملکونه دا د خلافت اسلامیه یو کوچني څه وه، صوبه وه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل ان تموتوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام محمود خان صاحب، محمد نبی صاحب، نصیب الله صاحب، حیات صاحب، دلته ناس ټول درانه طالب علمانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو ته بهتره معلومه ده د نون سټډي سرکل یا د بوک کلب عنوان چې دی هغه محمد مارماډیوک پیکتال. مطلب د داسې نوم دی تقریبا کوم سړی د قرآن حکیم سره تعلق لري، د قرآن مطالعه کوي، یا د تاج کمپنی قرآن شریف چا ویلی، نو هغه به خامخا دا نوم اورېدلی. ما خپله په ډېر ماشوموال باندې چې موږ ناظره قرآن ویل، نو د ناوله د نوم به راته ښکاره سو چې دا څوک دی. نوم یې د انګریز دی، او ترجمه یې د قرآن حکیم کړې ده. نو بیا وروسته د ده سره تعارف هم وسو، د ده د کتابو مطالعه هم وسوله، د ده په شخصیت و د اسلام دپاره چې د ده کوم خدمات دي په هغه باندې خبرتیا راته وسوه. نو نن الحمدلله زما دپاره یو خوش قسمتي ده چې د یو مطلب د ده دوه اړخونه دي. یو اړخ دا دی د ده ژوند سو، دویم اړخ دا دی د دې کتاب تعارف هغه څه دی. نو که د دې کتاب په بهتر انداز کې تعارف کول موږ غواړو، د هغه دپاره ضروري ده چې د هغه صاحب کتاب په شخصیت باندې موږ خبر سو. نو محمد مارماډیوک پیکتال دا بنیادی طور انګریزي ناول نویس پاتې سوی دی، او د اعلی پایې ناول نویس پاتې سوی دی. د ده ناولان مشهوره هغه آل فولز په نامه یو لیکل سوی دی. دویم مشهور ناول چې دی هغه سعید د فیشرمین په دا نامه لیکل سوی دی، او بل ناول د هاوس اف اسلام په نامه باندې لیکل سوی دی. مطلب دی دومره مشهوره ناول نویس پاتې سوی دی چې د هندوستان کې چې یو مشهور ناول پر هندوستان لیکل سوی دی چې په هغه کې دا د برټیش امپریالیزم یا د کولونیالیزم یا د ایسټرن او د ویسټرن ثقافتو تهذیبو چې کوم فرق واضح سوی دی، هغه د پیسیج ټو انډیا. مطلب هغه متعلق راځي چې د دې دپاره فیلډ ورک هغه لا هم چا کړی دی، د مارماډیوک پیکتال صاحب کړی دی. اگر چې دا د مطلب تصدیق د دې خبرې نه دی کړی، لیکن د دې شي متعلق لا هم په کتابو کې ذکر راځي.
نو مارماډي پیکتال صاحب بنیادي طور ناول نویس و انګریزي ژبې او بهترینه مترجم او بل دی اورینټالیست مستشرق موږ ورته وایو چې د مغرب دنیا سړی او د مشرقي علومو مهارت لري. د انګریزي ژبې سره سره د اطالوي ژبې سره سره د فرانسیسي جرمني ژبې سره سره د عربي ژبې ماهر و، د فارسي ژبې ماهر و، د ترکي ژبې هم ماهر و. یو فیلولوژیسټ هم و، مترجم هم و، ناولست هم و، فیلولوژیسټ هم و، اورینټالیست هم و. په وروسته ژوند کې مطلب د یو کامیاب ترینه صحافت په دنیا کې د خپل ځان ته څه پیدا کړي، نوم پیدا کړي او یو بهترینه عالم هم و چې مطلب د عالم اسلام د خپلې زمانې مشهوره غټ ښارونه وو، که هغه فلسطین وو، که هغه دمشق وو، که هغه قاهره وله، د دې ګردو شهرو د علماو څخه داسې کړی و، استفاده کړې و، د عربي ژبې د عربي علومو مهارت حاصل کړی و. نو بنیادي طور دی و د برطانیا او بنیادي تعلیم ګریجویشن د کیمبریج مشهوره اداره د ټرینیټي سکول اف کیمبریج دغه څخه د ګریجویشن کړی و او دغه بعد غوښتو چې دی په مشرقي دنیا کې د لپاره چارم پکښې یو د دلچسپي وله چې دی تعینات سي. نو اولنی تعیناتي په فارن افیس کې د فلسطین کې سوی ده او مطلب په فلسطین کې تعیناتي سوی ده. د فلسطین کلچر د عربو چې کوم کلچر دغه څه ډېر زیات متاثره څنګه سو. دلته دا یو شی ښکاره سو چې مغربي دنیا هغه ترقي یافته د په عصري علومو کې هغه عروج ته رسېدلې ده، لیکن هلته یو رنګه خلاص ته په مشرقي دنیا کې سادګي ده، په مشرقي دنیا کې دا د دولت پوجاریان نه دي، په دې کې رضا بالقضا څخه خاص کر دی متاثره کېږي چې دوی د الله سبحانه وتعالی څخه څه دي، مطمئنه دي، خوشحاله دي، روحانیت دلته سته، سادګي دلته سته او د دولت پوجاریان دوی نه دي، د موت خوف د دوی په زړو کې نسته او دغه رنګه په مشرقي معاشرو کې دغه خپل اقدار روایات دي چې مطلب بایچاره دلته سته. د دې شیانو څخه ډېر زیات متاثره سو او په اسلام کې د دلچسپي پیدا سو. نو د اسلام مطالعه د څه کله شروع کله بیا داسې وخت راغلی چې د فلسطین څخه دی په هغه شپو کې تقریبا فلسطین، دمشق، د بیروت، لبنان دا ګرده یوه علاقه یوه منطقه او دا د خلافت عثمانیه زیر تسلط وله د هغه حکومت و. د دې څخه ډېر متاثر و چې سپایان نسته، پولیس نسته، لیکن په معاشره کې څه دي، امن و امان دي. خالي قاضیان موجود دي، قاضیان د استنبول سره راځي، دلته څه کوي، ډیوټي کوي، د خلکو فیصلې څه کوي، ورخلاصي او نور د سکیورټي مسایل هم دلته نسته. دې څخه ډېر زیات متاثره سو چې په اسلام کې دا سیکټ نسته چې په مختلف فرقو کې دی څه تقسیم وي. هغه مقابله کې عیسایان هلته موجود وو، عیسایان په مختلف فرقو کې څه هغه تقسیم وو. دا شیان د ډېر زیات څه کوي، متاثره کوي. هغه د وجې دی په مشرقي کلچر کې، په اسلامي کلچر کې او په اسلامي علومو کې د دلچسپي ورځ تر بله څه کېدل، هغه زیاتېدل. مطلب هغه دلچسپي ته دا ځای ورسېدل چې دی د جامع مسجد دمشق د هغه امام لروزي هغه ته دی وایي چې زه اسلام څه کوم قبلوم. هغه ورته وایي ستا عمر ډېر زیات څه دی، 19 کال د داسې عمر یې چې ته یو واره انګلینډ له ولاړ سې، د هغه ځای برته راسې، بیا به ته څه کوې. په هغه یې په دې هم خبرې چې د مور عیسایي ده، د خپله څه دی عیسایي بیکګراونډ پاتې شوی دی او که مور په دې خبره چې زما زوی چې هغه د جاب دپاره د ملازمت دپاره مشرقي دنیا ته تللی و، هلته دی څه شوی دی، مسلمان شوی دی، هغه ته څه کېدی شي، شاک کېدی شي چې ته یو ځوان یې، په موږ کې یې کړې، که دلته اسلام قبول کړي دا رقم دی لکه زموږ یو ځوان چې عیسایي دنیا ته تللی، هلته د اسلام څه کړي، قبول کړي، زموږ دپاره هغه شاک ذریعه جوړېدی شي. ته ولاړ شه یاره انګلینډ له ولاړ شه، مور ووینه چې راسې بیا اسلام څه قبول کړه. او دا یې ورته وویل چې خپل د اسلامي علومو د عربي ژبې د زده کړې سلسله ته څه وساته، جاري وساته. دی خپله دا وایي د عربین نایټس په نامه باندې یو ډېر مشهوره عربي لیټرري ورک شوی دی، په عربي ژبه کې هغه الف لیلة ولیله په نامه باندې څه دی مشهوره دی. دی وایي زه به د دمشق په ګلیانو کې ګرځېدم، د شام په ګلیانو کې به زه ګرځېدم، ما ته به د عربي کتاب چې عربین نایټس په نامه باندې و هغه به ما ته یاد به زما څه کېدی، تازه کېدی چې دا معاشره تر اوسه پورې چې کوم په عربي نایټس کوم تفصیلات ذکر شوي دغه مطابق دا معاشره څه کوي، ژوند تېروي. مطلب هغه کې یو فیکټر دا هم دی چې د مشرقي دنیا
د ویسټرنایزیشن د موډرنایزیشن سره مخکې څه کړې ده لیدلې ده. مطلب په شام، دمشق، په مصر، ترکی په دې علاقو کې د څه وي پاتې شوی دي. په دا ګردو علاقو کې هغه وخت کې خلافت عثمانیه اگر څه د زوال ښکار ولې کې هغه څه درلودي، حکومت یې درلودي، نو بځای د خلافت عثمانیه د گورننس هم څه متاثر سي، د اسلامي کلچر هم څه متاثر سي، د اسلامي علوم څخه هم څه متاثر سي. د انګلند بعد د سویټزرلند نوم زی الته هم څه کوي وخت یې اول ته چې کوم د خپل د انګلیش ناولانې کوم لیټرري سرکل زی دغه سره د برته روابط څه کیږي، بحاله کیږي. په دا دوران کې خپل د انګلیش ناولان چې دغه مسلسل برابر څه کوي کاږي. د دې بعد لارډ کرومر په نامه باندې مطلب یو په مصر کې د برتانیې لارډ پاتې شوی دی، دغه پر سپارش باندې یا دغه پر دغه باندې د مصر له لاړ شي. په مصر کې هم د خپل مشرقي علومو د مشرقي کلچر کې د لشتوي برابر سي هغه برقرار وي. بیا د 1911-12 په دې کې چیر لاړ شي، ترکی له لاړ شي. ترکی کې بیا د مشرقي دنیا څه وکي مطالعه وکي، د مخ ته ډیر شانس سي هغه ښکاره سي ترکی چې هغه د خلافت عثمانیه مرکزي او په د مشرقي دنیا کې يهوديان، عیسایان په څون ازادي سرسکي ژوند تیری دا شندې سکی متاثر کی. د بخپل سترګ باندې ویني چې مطلب د سپین څخه مسلمانان خاتمه سوي د جنوساید سوي دي، مکمله خاتمه سوي د سیسلیس د مسلمانانو خاتمه سوي ده، او دارنګه د بلکان چې کوم ریاستونه مشرقي یورپ کې د خلافت عثمانیه دغه څخه هم د مسلمانانو په ډیره ناترسي باندې انخلا وسی، د مسلمانانو مکمله سوي خاتمه وسی. نو دا شی هم د متاثر کوي چې په د اسلام چې دغه متعلق دنیا دا وایي چې دا انټولرنت څه دی مذهب دی، په دې کې چې موجود دی څومره زیات ټولرنس هغه څه دی موجود دی چې مطلب يهوديان چې هغه پرسکیوټ کېدل هغه براتل په عالم اسلام کې به څخصله پناه اخستله او په عالم اسلام کې دې ته نو ورپېښه مثلا نو ورپېښه. نو دا د ژوند مطلب د یو سیاح هم پاتې شوی دی او د خپل د مشرقي دنیا کې ته وخت تیر کړی دی، کوم تجربات د تسوی دي هغه د اورینټل انکاونټرز په نامه باندې د خپل ټریویلوګ لیکلی دی، سفرنامه لیکلی ده اورینټل انکاونټرز. مطلب یو ډیر دلچسپ د انګریزي ژبې یو بهترین څه دی کتاب دی، د دې ور دی چې انسان څه وکړي مطالعه وکړي، د داګورو د تفصیلات څه کړي ذکر کړي. نو سات بیا د 1917 کې راځي دی څه کوي اسلام قبلي او برته چیرزي برتانیا لزي او برتانیا چې دی بلاړ سي د مسلم آوټلوک په نامه سره د چې شروع کی صحافت هغه د څه شروع کی. او په برتانیا کې اولین مبلغین کې څوک راځي نو هغه کې د محمد مارماډیک پکتال نوم راځي چې په برتانیا کې اسلامیک میشن، اسلامي تبلیغ، د اسلامي علومو اشاعت دغه فاونډر چې دی هغه کې محمد مارماډیک پکتال نوم راځي. دغه ځای څخه د اسلامیک آوټلوک په نامه باندې یو رساله هغه څه شروع کی. هغه ډیر زیات پاپولر سي، ډیر زیات سي مشهور سي او دلته خلافت عثماني ته خطر سي ورپېښ سي. نو په هندستان کې څه د شخصیت چې هغه د انګلیسان سره سي روابط دي، هغه د غواړي چې خاص کر یو بمبئی کرونیکل په نامه باندې د هندستان یو مشهور اخبار هغه وتی داغه د مدیر د څه پیښ ضرورت پیښ د اداره لپاره د محمد مارماډیک پکتال ته آل وروستي اشتراسه د دې بمبئی کرونیکل د دې څه په وکړه اداره وکړه د چونکه په مشرقي دنیا کې سي دلچسپي نو د برتانیا پریږ د برتچیر راسي هندستان راسي په هندستان کې د بمبئی کرونیکل د څه کې دا آغاز وکي او باقاعده د کانګرس کوم علما دي یا ګاندھی جی په خپل هغه د څه ملګری د خلافت لپاره د څه کې په هندستان کې څه چلی موومنت چلی دغه موومنت د وجي دته بمبئی کرونیکل ته مشکلات سیور پیښ سي برتانوي حکومت چې هغه سانکشنز پر امپوزډ کی جرماني سکی پر ولګي نو دوی پر دې مجبور سي چې د برته هندستان نه لاړ شي. په دا دوران کې سر راس مسعود هندستان مشهور سیاسي شخصیت پات سعودي علمي شخصیت پات سعودي هغه د مسلمانانو اخري خلافت په خلافت عثمانیه کې د مسلمانانو خلافت ختم سي یو ځای داسي چالت اسلامي حکومت سي هغه قائم وي
هغه دولت آصفیه حیدرآباد دکن نو دی چیرې وروغواړي دولت آصفیه حیدرآباد دکن دغه بادشاه ته به نظام ویل کېدی نو هلته دی څه سي وروغوښتل سي هلته ډېر یو سکول پرنسپل سي تعینات سي او چې د هغو کومه بیروکراسي تیاریږي د هغو یو اداره د هغې هم د سربراہ څه سي وټاکل سي د هغه سره سره حیدرآباد کې ډېر زیات علمي کارونه سوي دي لکه جامعه عثمانیه یونیورسټي پاتې سوې ده د هغې یونیورسټي ډېر زیات د اسلامي علوم دپاره د اردو ژبې دپاره د هغه ډېر زیات څه دي خدمات دي نو د حیدرآباد د کنه څخه یو رساله راوځي د هغې رسالې نوم یې اسلامي کلچر د اسلامي کلچر دی څه جوړ سي مدیر وټاکل سي نو 10 کاله دی د اسلامي کلچر څه کوي هغه ادارت کوي د هغه مدیر دی څه سي پاتې سي په دا دوران کې په دغه حیدرآباد دکن کې پر مختلف علوم باندې لیکچر سیریز هم وسي چې په هغه کې درې نامور شخصیات خپل لیکچر څه کې پیش کړي او هغه درې کتابونه مطلب درې سره کتابونه ډېر زیات په اسلامي علومو کې څه لري اهمیت لري د هغه لیکچر اول سیریز دی هغه علامه سید سلیمان ندوي رحمه الله د خطبات مدراس په نامه څه ورکړي دي چې مطلب په سیرت کې مختصر ترین جامع او جاندار ترین یو کتاب و په هغو کتابو کې خطبات مدراس د سید سلیمان ندوي رحمه الله څه دی هغه کتاب دی دغه رنګه دی په 1924 کې راغوښتل سي د کلچرل ساید اف اسلام پر دې باندې څه ورکړي 8 خطبې ورکړي چې هغه دا کتاب ستاسو مخ ته څه دی موجوده دی مطلب دا دومره مفید اهم کتاب دی چې ما 2 واره ویلی دي زما زړه غواړي چې درېیم واره دا کتاب زه څه کړم بیا زه مطالعه کوم په دا کتاب سړی څه کېږي نه مړېږي او د بهترینه کتاب خصوصیت هم دا وي چې هغه په یو واره مطالعه باندې د خپل اصل رنګ دا تا ته نه درښکاره کوي چې دویم واره وګورې په دې کې نوي معلومات نوي نکتې ستا مخ ته دې څه کوي ښکاره کوي چې درېیم وارې ته وګورې تر هغه زیاتې نکتې مطلب په ښه کتاب باندې سړی څه کېږي نه مړېږي هغه کلاسیک سي هغه ختمیږي نه هغه چارم ختمیږي نه هغه همیشه سي ژوندی لکه خطبات مدراس څرنګه ژوندی دي دغه رنګه د کلچرل ساید اف اسلام د 1900 کاله بعد هم دا کتاب سي د اسلام پر کلچرل ساید به د بنیادي ماخذ لري حیثیت لري دغه رنګه د علامه اقبال رحمه الله چې کوم د ریکنسټرکشن اف اسلامیک ریلیجیس تھاټ دي دا کتابونه د خطبې هم علامه اقبال چیر کړی دي په مدراس کې څه کړي دي هغه ورکړي دي نو دا درې سره کتابونه بهترینه کتابونه د اردو د عربي د انګریزي او د اسلامي علومو او دا فورم د وجې عالم اسلام ته یو امت مسلمه ته څه سوي دي ورمهیا سوي دي نو دی دلته یي بیا په 1935 کې د ورته چیر ولاړ سي انګلستان ولاړ سي په دا دوران کې داسې د نظام حیدرآباد چې د په خپله زمانه کې د دنیا تر ګردو سرمایه‌دار ترین بادشاه چې هغه څوک د حیدرآباد د کند بادشاه چې هغه د نظام په نامه باندې داسې نو هغه د دومره سرپرستي کوي چې د قرآن شریف تراجم سوي دي لیکن د قرآن شریف تراجم اورینټلیست کړي دي مسلمانان نه دي کړي د مسلمان په حیثیت باندې چې د قرآن حکیم اول مستندترینه بهترینه ترجمه کوي هغه څوک محمد مرماډیوک پکتالي کوي چې هغه تاج کمپنی پاکستان کې مسلسل سکی شای کوي دا هغه عنوان دی د مینینګ اف ګلوریس قرآن چې مطلب یو بهترینه مستندترینه څه ده ترجمه ده چې 2 کاله نظام د حیدرآباد چې هغه د تصور کې رخصت ورکسته یو کار مکوه 2 کاله تصور کښېنه او د قرآن حکیم په انګریزي ژبې څه وکړه ترجمه وکړه داسې دا ترجمه وکړي د هغې زمانې په جرمني په فرانس کې چې کوم مستشرقین یې هغوی هم دی وروړي هغوی هم پر دې باندې څه رایه واخلي او د دې بعد دی د مصر دلته حیدرآباد خلافت عثمانیه ختمه سوي د عالم اسلام علمي مرکز هغه کوم ځای مصر د مصر دغه له هم ولاړ سي جامع ازهر له دغه ځای علماو ته هم څه کړي وښکاره کړي او د هغه د دې کوم کتاب دی د اورینټل انکاونټرز کې دغه د څه کوي تفصیلات ذکر کوي چې دا کتاب د مصطفی المراغي له وروړي دغه د څه وسي مناظره وسي هغه لږ ډاوټ شک ویني چې یاره په انګریزي ژبې د قرآن شریف ترجمه بیا پر هغه باندې څه په عربي ژبه څه ورسره کوي مناظره ورسره کوي بیا چې هلته کوم ناست علما هغه پر دې باندې اتفاق کوي چې دا مستندترینه څه ده ترجمه د څه وکړي توثیق وکړي دغه تفصیلات هم ډېر زیات دلچسپ دي که د چا دلچسپي په اورینټل انکاونټرز کتاب په هغه کې دې څه کوی سي سټډي کوی سي بهرحال دی خالي د دې ځای څخه انګلستان څخه ځین نه د خپل روایتونه خپل شاګردان د خپل فکر خلک هم څه کوي
هغه پرېږدي. مطلب یو بل مشهور کتاب دی که تاسو نوم اورېدلی د روډ ټو مکه، هغه چا لیکلی دی؟ محمد اسد لیکلی دی. دا د کلچرل اسلامي کلچر چې کوم مجله د هغه مدیر چې دی پرېږدي، هغه دی څوک پرېږدي؟ دا محمد اسد پرېږدي. لکه د کرسچینټي مسلمان سوی دی، اسلامي علوم خدمت یې کړی دی. محمد اسد چې دی هغه د روډ ټو مکه کتاب یې لیکلی دی چې د یهودیت څخه څه سوی دی، مسلمان سوی دی. او هغه هم د قرآن حکیم یو بهترینه څه کړې ده، ترجمه کړې ده. هغه هم مشرقي دنیا څه کړې ده، مغربي دنیا پرېښې ده، د پاکستان شریعت باقاعده د څه کړی دی، اختیار کړی دی. او په UN کې د پاکستان غالبا اول سفیر کوو د محمد اسد دی. په سویټزرلینډ کې د پاکستان اول سفیر کوو هغه څوک دی؟ دا محمد اسد دی. هغه بیا ژوندی، تر ډېر ژوندی، هغه تر 1994 پورې ژوندی. بیا په مسلمانانو کې هم داسې سکالرز پیدا سي. بیا یو بیروکریټ عبدالله یوسف علي نومیږي، هغه راولاړېږي د قرآن حکیم څه کوي، بهترینه ترجمه کوي. مطلب دا خبره ما د ډاکټر محمود احمد غازي صاحب څخه پخپله اورېدلې ده. که سړی دا غواړي چې په انګریزي د امپروف سي او د قرآن سره داسې پیدا سي، تعلق آګاهي پیدا سي، دا سړی دی د عبدالله یوسف علي چې کومه ترجمه او مختصره تفسیر کړی دی، هغه دې څه کوي، زیر مطالعه ساتي. انګریزي ژبه کې به د ډېر زیات مهارت هغه څه سي پیدا سي. مطلب هغه یو ډېر ښایسته انداز کې د قرآن حکیم اولنی یو رنګه هندوستاني مسلمان دی چې هغه څه کړي، د قرآن حکیم ترجمه یې کړې ده. د محمد اسد، عبدالله یوسف علي او دغه رنګه محمد مرماډیو پکتال، مطلب دا د یوه سکول اف تاټس دې سره تعلق دی. او د محمد مرماډیو پکتال دا سني هم او دا څه هم حنفي هم. نو دا د ژوند مختصره حالات دي. په 1935 کې بروک هوډ ورته وایي، په هندوستان کې یو ځای دی، هلته دی وفات سي او دورې دی څه دی مدفون دی. او د اسلام دپاره د تقریبا ډېر زیات څه دي خدمات دي، که په انګریزي ژبه کې بهترین ناولونه لیکلي دي. د چې کوم ناولونه دي په هغو کې هم د مشرقي دنیا، د اسلامي دنیا د امپریالیزم خلاف د څه کړی دی، کار کړی دی. او د خلافت، عثماني خلافت د احیا دپاره، دغه د بچاو دپاره د برخه حصه په هغه کې څه کړې ده، باقاعده اخیستې ده. بیا که موږ راسو د بوک ریویو طرف ته، نو دې کتاب نوم دی د کلچرل ساید آف اسلام. په اردو ژبه باندې به دا ترجمه سوی هم دی، ثقافت اسلامي په عنوان سره. په دې کې 8 خطبې، 8 تقریرونه هغه څه دي موجود دي. مطلب دغه عنوانات دا رنګ هم دي: د کلچرل ساید آف اسلام، رایز اینڈ ډیکلاین آف اسلامیک کلچر، اسلامیک برادرهوډ، او دغه رنګه د سټي آف اسلام، ټولرنس. پر دا عنواناتو باندې یو مقاله د تقدیر پر عنوان باندې دي، هغه هم په دې کې څه ده موجوده ده. نو که د کتاب جایزه موږ واخلو، مطلب دا کتاب وړ د دې دی چې سړی بار بار څه کړي، مطالعه کړي. په دې کې د اسلام زرین تاریخ ته څه کړي دي، بیان کړي دي. او که د اسلام د زوال سره مخامخ دي، دغه د ډیکلاین اسباب هم د څه کړي دي، بیان کړي دي. او اسلامي تعلیمات سره هم د مشرقي مغربي دنیا دواړه د دې کتاب په ذریعه څه کړې ده، روشنا څه کړې ده. مطلب د دې کتاب که دا زه وایم، یو لفظ، یو حرف، یو جمله، دا د انسان زړه او دماغ دواړه څه کوي، متوجه کوي. نو په دې کې څه نشته، شک و شبهه نشته. مطلب دی چې د اولې خطبې آغاز کوي، نو دا کتاب په شروع کې دی وایي چې مطلب دا کلچر وایي څه ته، د کلچر معنا او مفهوم دی څه کوي، بیانې. بیا د اسلامي کلچر د مغربي کلچر سره دی څه کوي، موازنه هغه څه کوي، پیښي. نو اوله خبره دا کوي چې دا د کلټیویشن اف مایند، کلچر ورته ویل کېږي چې مطلب د ذهن څه کول، آبیاري کول. دی دا وایي چې د اسلام ډېر یونیورسل فیت دی، یونیورسل څه دی، مذهب دی، افاقي مذهب دی. تعلیمات تر ورځ تر قیامته پورې، مطلب دا صرف د یهودیت رنګه نه دی چې یو مخصوصه دغه د قوم دی دغه دپاره دا نازله سوی دی، یا دا عیسایت نه دی چې هغه د مخصوصه قوم دپاره سوی دی، نازله سوی دی. دی دا وایي چې دا د کلټیویشن اف انډیویژوال نه دی. اسلام چې کوم ثقافت دی، هغه کلټیویشن اف مایند کوي، هغه د کلټیویشن اف انډیویژوال نه کوي، هغه د کلټیویشن اف یو ګروپ نه کوي، هغه د کلټیویشن اف خالي مسلم نه کوي، هغه د کلټیویشن اف هیومینټي کوي. مطلب دی دا وایي. او بیا دی کاږي چې مثال د اسلام دی مذهب دی، د دین دی، دا دی ثقافت دی چې دا د ګرد انسانیت ترقي هغه څه کوي، غواړي.
او بیا دی هغه اسباب بیانې د انسانیت د ترقی اسباب هغه کوم شی دي. مطلب هغه دی وای چې الله سبحانه وتعالی کوم احکامات په قرآن او حدیث کې نازل کړي دي چې مسلمانان دې ته څه سوي دي، متوجه سوي دي، دا خپل کړي دي، مسلمانان رو به ترقی سوي دي، بیا د ترقی پر خوا څه سوي دي، روان سوي دي. مطلب دی وای چې د اسلام ترقی دا رنګ نه ده لکه د نورو کلچر یا د نورو مذاهب څه دی ترقی ده. اول خبره خو دا کی چې اسلام او انسانیت ته دومره ترقی ورکړې ده، دومره عروج ورکړی دي که د دنیا ګرد مذاهب، د دنیا ګرد کلچر، تهذیبونه، د دنیا ګرد فلسفرز دا پر یو ځای سي د هغه ترقی سره دنیا نسی روشناسه کولی لکه اسلام اکړ انسانیت د کومې ترقی سره څه کړی دي، د کوم ایډیلز سره، د کوم واقدار روایت سره، د کوم کلچر سره، د کوم پرمختګ سره خالی انسان مخامخ کړی دي. د دنیا ګرد ثقافتونه، د دنیا ګرد مذهبونه، د دنیا ګرد فلسفرز دا کار هغه تر سره نسی رسولی. کدی مطلب دا خبره په ثبوت سره په دلیل سره څه کوي هغه رسي چې د اسلامي چې کوم کلچر دی دغه شاته چې کوم ترقی دغه د رنګ نه شي خاص ګروه د پاره وي، لکه د مغرب ترقی هغه څه ده د یو خاص ګروه د پاره، د خاص جماعت د پاره ده. هغه په دې باندې کنایت کړی دي که په معاشره کې فرض کړه کلچر واستول کیږي، کلچر او آرت واستول کیږي، کلچر واستول کیږي، هغه ویلفیر ورک ته ویل کیږي، کلچر واستول کیږي، هغه لټریچر پروډکشن ته څه کیږي هغه ویل کیږي. د مغربي دنیا په دا باندې کنایت کوي که په دې کې مطلب یو مخصوص جماعت هغه لټریچر، هغه آرت ورک، فاین ورک څه کی پروډوس کی، بس دا د اگر د کلچر د اگر د سیویلایزیشن د ترقی لپاره څه دی کافی دی. مطلب د یو شایسته مثال ذکر کی، ډیر دلچسپ مثال هم دی. هغه مثال د څه ذکر کی، هغه دی وای په مغربي پرنٹ میډیا کې یو وخت سوال دا راپورټ سو چې گریک سټیټیو دی یو بلډینګ کې اوربلس په بلډینګ کې دوه شام پراته دي. مطلب یو گریک سټیټیو پروت دی او یو دویم څه پروت دی، کښنی پروت دی. اوس دا دوه شانس دي، خطره دا ده چې دا دواړه وسوځل سي، یو شی په دواړه کې څه کېدای سي محفوظه کېدای سي. نو دوی دا غواړي چې زه څه بچاو کړم. مغربي فکر دا وایي چې دا کښنی خو روزانه پیدا کېږي، دا کښنی موږ څه کوو چې بچاو یې، دا ګریټ سټیټیو چې موږ څه کوو بچاو کو، د دې دویمه څه نشي کېدلی، پروډکشن نشي کېدلی. ولې گریک په آرت ورک کې په دا شان کې پر عروج باندې وو، دا برته ریوایو کېدی نشي. که دا سټیټیوټ موږ ضایع سو، دا دویمه ریپروډیوس کېدی نشي او ماشوم چې دغه څه کېدی شي پرته پیدا کېدی شي. دی دا پیزمیسټیک ورلد ویو ده. اسلام چې هغه څه دی هغه اپټیمیسټیک دی. مطلب دا د مایوسی خبره د اسلام څخه کې هغه د امید خبره کوي، هغه دا کښنی ژوندۍ انسانیت سي ژوندۍ د دې په ذریعہ باندې آرت ورک، لټریچر، هر څه موږ دوی مرسته کوي پروډوس کوي، دوی مرسته کوي پیدا کوي. نو دې دا ښکاره کوي مطلب دا کتاب چې پر مخ لاړ شي په دا کې د مختلف تفصیلات ذکر کوي چې د اسلام د ترقی اسباب هغه څو، د اسلام د ډیکلاین د زوال اسباب هغه څو. نو دې تفصیلات ذکر کوي، هغه ډیر شان دي، هغه ذکر کوي. په کې د یو شی ذکر کوي چې د اسلام د ترقی کړي ده، دا هغه شاته یو دلیل عقلی دی ذکر کوي، الدلیل العقلی. دویم شی ذکر کوي الدلیل الشرعي. مطلب الدلیل العقلی ته عنوان ورکوي، هغه عنوان دی تاسو ورکی ججمنت ورته وایي په انګریزي کې موږ هغه د لپاره تور استعمالو، خاص توري راځي argument of intellect یا argument of reason. مطلب الدلیل عقلی د لپاره د کوم تور استعمالي argument of intellect یا argument of reason د سکی استعمالي، او الدلیل شرعي د لپاره د کوم تور استعمالي argument of divine sanction. د مسلمان ترقی کړي ده، مغرب ترقی کړي ده، هغه بچپنی کړي ده په argument of intellect یا په argument of reason باندې کړي ده. مسلمان چې ترقی کړي ده هغه بچپنی کړي ده په argument of divine sanction باندې کړي ده، ان الله او د الله په احکامات کړي ده. دا خبره کوي چې د argument of divine sanction د ریویلیشن د وحی په ذریعہ مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې په یو ورځ یا په درش کال کې دي تاسو ورسېدي. مسلمانان مو پر دې باندې شروع کړي عمل شروع کړي، چې عمل شروع کړي مسلمانان د ترقی پر خاص روان سو
اترکی په خوا مطلب په خپل زمانه کې په دنیا کې یو شوبه نه د پاتې سوی چې هغه شوبې دي په هغه کې د مسلمان د صف اول محققین ساينټیسټ د علوم تدوین کول ولا نه لري. دا غریزن سو دی وای د ارګومنت اف ډیواین سیکشن قرآن و حدیث دی له احکامات رالو پر هغه باندې عمل شروع کی دی پر مخصوص روان سو. مطلب د مسلمانانو د زوال سبب چې ذکر کوي هغه وای چې مسلمانانو ولاړ سو د ډیواین سیکشن سي دی پریشول هغه پسې پوسټ کې شول د احکامات شاته کې شول بزدي زوال هغه ورې سکیش شروع کیږي او دی وای چې مغرب وروج حاصل کړي دي. مغرب وروج څنګه حاصل کړي دي؟ ارګومنت اف انټلیکټ د ارګومنت اف ریزن په ذریعہ باندې دی وای چې کوم اقدار روایات احکامات الله سبحانه و تعالی مسلمانانو ته د قرآن د حدیث په ذریعہ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې ورشولي د هیستوري په ذریعہ باندې او د انساني سوچ په ذریعہ باندې هغه اقدار هغه روایات هغه تعلیمات مغرب 600 صدی بعد د تاریخ زده کړه وکړه یا د چا زده کړه وکړه د خپل دماغ یې سره راوستي بروي کار راوستي یا د مسلمانانو ژوند څخه هغه وخت هغه ایډیلز چې مسلمانانو ترقی ذریعہ جوړه شوی ولا هغه ایډیلز یې خپل کو. مطلب کتره واخلي د بایچاري مجلس را واخلي ټولرنس را واخلي د مخ ذکر کیوم چې مطلب اسلام پر یونیورسل ایجوکیشن باندې لري یقین لري. طلب العلم فریضه على كل مسلم ومسلمه چې مطلب مسلمان شزه مسلمان زنانه پر هغه باندې طلب علم الله سبحانه وتعالى څخه ګرځولي فرض ګرځولي. دا ایډیلز دي پر ځکه فری تھینکینګ دي پر ځکه تحقیق او ریسرچ دي پر ځکه مذهبي رواداري د ټولرنس دي چې په مسلمانانو کې يهوديان عیسایان په رواداري سره سوي دي هغه پاتې سوي دي. پر ځکه یونیورسل د ایجوکیشن څه دي تصور دي پر ځکه د برادرهوډ هغه څه دي تصور دي. مطلب که موږ تیر واخلو ساده مثال کې زه در سمجاو کوم دار الاسلام دی دویم څه دي دار الحرب دي اوس یورپ راولاړیږي دغه ایډیل څه کوي راپورته کوي هغه یورپی یونین څه کړی دي جوړ کړی ځان یو دنیا څه کړی ده برابر کړی ده په هغه دنیا کې امن او امان هم دی په هغه دنیا کې د ویزې پابندي هم نشته په هغه دنیا کې د تجارت څه نشته پابندي نشته. موږ په یسو ټکرو کې څه کړی تقسیم کړی یو موږ د پاکستان سره افغانستان سره ورسره د پاکستان سره موږ هندستان سره ورسره په فرقه پرستی کم خوبیان زموږ وی د عالم اسلام وی هغه راس خدي څه کړي خپل کې په دې کې کومې خرابیان وي هغه موږ خپل کړي دي بس دا د ډیکلاین د زوال څه دی هغه یو سبب دی. مطلب دا شند ډیر زیات په تفصیل سره بیان کړی دي مسلمانانو د ترقی اسباب هغه کم دي چې دغه په ذریعہ دي 900 کال پر دنیا باندې حکمرانانو او د مسلمانانو د ډیکلاین د زوال اسباب هغه کم دي او دا شی مشکره کوي چې مطلب دغه دلیل عقلی چې موږ له ارګومنت اف ریزن او دویم الدلیل الشرعي د ارګومنت اف ډیواین سینکشن دی وای د دې پرونه کې د نورم ډیر زیات دلچسپ تفصيلات هغه څه کوي بیانیه دقیق چې دا ویسټ ولاړ سو هغه زمين کې دی واقعیت مطلب د بنو امیات مکمل تاریخ دی بیانې د بنو عباس مکمل تاریخ دی بیانې په سپین کې چې مسلمانانو کوم ژوند کړی دی دغه په ذریعہ چې بیا ریفورمیشن او رینیسانس کم پیریډ په ویسټ کې راغلی دی چې رواداري خو مشهور ګرد یورپ ته ګرد مغربي دنیا ته مسلمانانو بلا معاوضه اعلی تعلیم ورکړی دی او د گریک ایجوکیشن هغه ترجمه کړی هم دی به تر دې پر څه کړی محفوظ کړی دی تر دې پر څه کړی دی ورسول هم دی چې دغه په ریفورمیشن کې دغه په رینیسانس کې د مسلمانانو څه ده غټه برخه او څه ده حصہ ده. په زوال په زمين کې دا خبرم دی ذکر کوي چې مسلمانانو کې د علوم فرق نه وبخښي چې دا عصري علوم دي دا څه دي دینی علوم دي. مسلمانان د دوړ علوم ته په یو سترګه څه کول هغه کتل دا څه کول از د کول مسلمانانو هر سکول دا څه مدرسه و په عربي ژبه کې اوسمې نشي تسویل کیږي جامعه ول کیږي د مسلمانانو هر جامع مسجد د چی درجه درلوده یونیورسيټي درجه هغه درلوده. دی وای چې د بنو عباس د بنو عباس په دور کې د یو تاریخي واقعم ذکر کوي چې الکو خان رالی د بنو عباس د دغه څه وکړه سلطنت څه وکړه خاتمه وکړه دربار یې ولګوي په دربار کې دغه وخت کوم مشایخ علما او دغه څه راجم وکړه دا مختي سوال کې شو
هغه سوال یې ورته کښېښوی. سوال دا ورته کښېښوی چې السلطان الكافر العادل. دویم سوال دا ورته کښېښوی چې السلطان المسلم الجائر ایهما افضل. چې یو بادشاه دی کافر دی عادل دی، دویم بادشاه دی مسلمان دی ظالم دی، په دا دواړو کې افضل کم یو دی. وایي د ناس علماو چې دا ډېر زیات څه پریشانه سو، د دې فتوا یې ځینې وغوښتل باقاعده ماته لیکلي راکوي پر دې به څه کوي، دسخط به کوي. د هغه زمانې چې کوم مشهور عالم هغه راولاړ سلو چې د دې حل سته او جواب یې ورته ولیکي چې السلطان الکافر العادل دا افضل دی تر چا؟ تر هغه مسلمان چې هغه سلطان یې هغه څه مسلمان یې او دی څه ظالم جائر. نو دې دا خبره کوي چې مثال د بغداد سقوط چې وسو په هغه سره د مسلمانانو څه شروع سو، د زوال یو نوی دور شروع سو. هغه د دور چې مسلمانانو برته اسلامي علوم ته څه ورکړه، توجه ورکړه، لیکن چیشته توجه نه کور، عصري علوم ته توجه نه کور. دوی دا خبره کوي چې هغه د ارګومنټ اف ریزن پر بنیاد باندې مغربي دنیا راولاړ سو، الله ساينسي علوم ته څه ورکړه، توجه ورکړه، ساينسي علوم کې هغه څه وکړه، ترقی وکړه. اوس مسلمان د زوال ښکار دی او دی د ترقی سره څه دي هغه مخامخ دي. بیا دوی بل دلچسپ خبره کوي د خپل زمانې د کوم وخت دی د 1875 سي بیا تر 1935 پورې دی. هغه دلچسپ خبره دی دا کوي چې دوی وايي مسلمانان دا ضرورت ستا خلافت عثمانیه د زوال په اسباب کې دا شی مو چې ساينسي علوم ته دې څه نه کور، توجه نه کور. مغربي دنیا ساينسي علوم تصور کا توجه ورکړه، پر نیم یورپ دی بادشاہي او آهسته آهسته هغه بادشاہي د سکل واخصله د مشرقي یورپ څخه د مسلمانانو څخه وکړ خاتمه وکړ. دوی دا خبره کوي چې مسلمانانو ته اوس هم پکار دي چې ساينسي علوم تصور کی توجه ورکړي، لیکن سوشل ساينسز ته معاشرتي علوم ته مسلمانانو ضرورت نشته چې هغه ته مغربي معاشرتي علوم ته دي صبر کی توجه ورکړي. دوی دا خبره کوي چې کومې مسلې چې یورپ په شلمه صدۍ کې څه کوي حل کوي، هغه مسلې 1300 کاله مخکې اسلام څه کړي حل کړي دي. مطلب د سوشل ویلفیر، مطلب د معاشي نظام، مطلب د سیاسي نظام، مطلب د عائلي نظام، چې کم قوانین کم نظامونه کم ترتیب مسلمانانو ته اسلام ورکړي دي. شلمه صدۍ کې هم یورپ دغه لپاره څه دي پریشانه دي، دا مسایل حل دي څه کوي تلاشي. او په بدقسمتي سره مسلمانان د مسایلو حل د کوم ځای څخه غواړي، د یورپ څخه غواړي، د مغربي نظامو څخه غواړي. د څومره مغربي ازمز دي، د یو ازم هم عملی طور کامیابی دنیا ته څه کړې ده، پریکټیکلی دنیا ته نه ښکاره کړي چې دا کامیاب څه دی نظام دی. مطلب جمهوریت دی، جمهوریت څومره ناکام نظام دی، پاکستان د کوم سیاسي مسایل څخه وسه دی مخامخ دي، دغه په اسباب کې سبب کم یو دی. دغه ویسټرن څه ده دیموکراسي د چې باغ کې اختیارات معلومیږي نه، چې د وزیر اعظم تر اختیارات دي، کله صدر سره دي، کله آرمي چیف سره دي، کله چیف جسټس سره دي. مطلب یو افراطفری یو په پړوس کې افغانستان دی، امن امان په ولاس دغه مسله ده حل د حکومت په ولاس دغه مسله ده حل ده. مطلب دې دا وایي چې په نیچرل ساينسز کې مسلمانانو ته دا پکار دي چې د مغربي د علومو څخه څه استفاده وکړي، په سوشل ساينسز کې د دې شی څه نشته، ضرورت نشته. نو بهرحال وخت مختصر دی، په کتاب کې ډیر زیات تفصیلات دي. دا د کتاب د کسړې څلور واره وایوم نوې نکتې دغه مختصر کې راځي، او ما صرف او صرف د دې کتاب کزه دا وایم چې ما اوس وضاحت کړی، ما تفصیل بیان کړی دی. هغه د اول چپټر دی او د کم چپټر دی، د اخري چپټر دی. په مینس کم چپټر دی دغه تفصیلات دي د وخت وجې زغه نسم بیانولې. تاسو په ځین کې 4 سوال دي، سوال کوي د مولوی صاحب زما اول سوال دا دی چې کوم د دې کتاب کې د اسلامي کلچر یا د مسلمانان چې کوم د امیه او د عباسیه دور په دې دور کې ډیر زیات ظلم مسلمانانو کړی دی، حتی په دې دور کې چې کوم بعض روایت دي د خلکو یعنی روایت ته وجود ورکړي. بعض پوهان دا وایي د جامع فاروقي چې کوم پر دې باندې یو تحقیق وشای شوی دی چې السلطان ذل الله فی الارض، دا وایي د هغه دور کې د بادشاهانو جوړ کړي د خپل وجود لپاره.
د دغه سیټ چې کوم جنجال دلته راغلی و د دې متعلق د ده رایه څه ده که چیرې د وضاحت وشي. نو د دې شي خپل وضاحت کوي چې مطلب قرآن او سنت اسلامي احکام مسلمانانو مخ ته ایښي دي، مسلمانانو ترقي سره سوي دي، مخامخ سوي دي، او که دغه اسلامي احکام دی پسې پوښت ایښي دي، بس زوال د دې څه جوړ سوی دی، مقدر جوړ سوی دی. مطلب اموي دور سلطنت د ډېر ژر تر 134 هجري پر دې څه وسی ختمه وسی چې په کوم عباسي خلافت دی په هغه کې زوال راسي، کاغه د امین الرشید، هارون الرشید، مامون الرشید د دې زماني هغه د ترقي د عروج څه دي زماني دي چې دې ظلم ته رواج ورکي او د الله احکامات شاته پرېږدي. بس بیا د الله پاک د منګولیا څخه لاکو خان او چنګیز خان هغه څه کې پر مسلط کې د خلافت څه وکړي هغه ختمه وکړي. نو دا نقطه د بیان کړې ده په داسې انداز کې بیان کړې ده، مطلب د اسلامي څومره سلطنتونه پاتې سوي دغه د کمپیریزن موازنه تفصیلات یې څه کړي بیان کړي دي. مطلب د اموي خلافت متعلق دی وایي چې دلته دی ناکام اوسو، بیا دی په سپین کې څه پیدا کړي، وجود یې پیدا کړي، هلته بیا دی څه وکړو چې ښه بادشاهان ورته میسر سو د اسلامي احکامات مطابق څه کوي ژوند تېروي. نو بیا اوس وکاله الله سبحانه وتعالی څه ورکړي مسلمانانو ته عروج ورکړي په هغه سپین کې چې د اسلامي احکام دی څه وکړه خلاف ورزي شروع کړله، په هغه سپین کې بیا د مسلمانانو نن څه نشته، وجود نشته. هغه دغه خبره کوي د اسلامي احکام پابندي یا خلاف ورزي د عروج زوال بنیادی نقطه ده بیان کړې. زما دا سوال دی تا ویل چې مسلمانان چې کوم وخت و د الله پاک چې کوم احکام دی او د نبی اسلام چې کوم حدیث مطلب راغه باندې دی نو لاړو دی مطلب د زوال شکار سو. نو چې کوم نن چې کوم مسلمانان چې دی توای مطلب دی د الله پاک احکام او د نبی اسلام چې کوم خبرې دي احادیث هغه د شاته اشته دي او دینون د زوال شکار دي. نو الریډي خو چې کوم دغه د ساينس دی یا چې کوم د ډیجیټل دغه د داخل الریډي په قرآن کې سته او په حدیث کې سته، نو ولې مسلمانان چې دی هغه د زوال شکار دي؟ لکه ماته د وضاحت وکي اصل سبب وجه څه ده. سچ کوم نظامونه دي، فرض که ستا معاشي نظام دی، ستا سیاسي نظام دی یا ستا تعلیمي نظام دی، دا موږ څه نه دي کړي اسلامایز کړي نه دي. مطلب دغه مرمډیک پیکتال د خلافت عثمانیه یو شهزاده دی، د خلافت عثمانیه څه دی یو شهزاده دی، دغه نوم عبدالحلیم نومیږي، شهزاده عبدالحلیم. هغه د اسلامایزیشن لپاره څه کوي کار کوي. هغه به دا خبر دی چې په مغربي دنیا کې رجحانات کم دي، په فرانس کې هغه وخت تیر کړی، په جرمني کې هغه څه کړی وخت تیر کړی، او په ترکی کې هغه څه کړی وخت تیر کړی. هغه دا کوشش کوي چې موږ سره کم اسلام د ترقي سره څوک مخامخ کو. نو د اسلامایزیشن تاریخ بنیادونه د پاکستان کې موږ ډیر وروسته څه کیږي ښکاره کیږي، په 80s په 70s کې څه کیږي ښکاره کیږي. د مرمډیک پیکتال د دې مکمل اثر کړی دي، حواله ور کړی دي چې مسلمانانو تر هغه وخت ترقي نشي کولای. فرض که ویسټرن آیډیلز د هغه صاحب معاشره کې څه دي هغه ژوند دي. مطلب یو وخت کریسچینټي د تفریقو شکار و، نن مسلمان د فرقو څه دي شکار دی. سود مطلب اسلامي معاشي نظام کې سود څه ولري وجود ولري، جوه څه ولري وجود ولري، دا هیڅ کله مسلمان څه نشي کولی معاشي طور ترقي نشي کولی. دغه رنګه نظام تعلیم دی چې په هغه کې د قرآن د حدیث سره سره ساينس ته څه نه کوي ور توجه نه کوي ور ته هیڅ کله څه نشي کولی ترقي نشي کولی. ستا مدرسې پر یو روان دي، ستا سرکاري یونیورسيټیز هغه څه دي په بل روان دي، هغه هم د مغرب څخه کوي پیروي کوي. مطلب خاص کر په سوشل ساينس کې لکه د چې وضاحت کوي چې زموږ ته د مغربي دنیا څخه د یو زده کړې څه نشته، ضرورت نشته. په کار د سوشل ساينس زموږ په اسلامي بنیادو باندې د قرآن حدیث په رڼا کې دویمه رسوک اسلامایز کو، اسلامي بنیادونه دې څوک ور فراهم کو. نو دا اسباب دي تر څه ټیم چې د خپل نظام اصلاح نه کړي تر ټیم ته ترقی سره یا خالي اصلاح نه اصلاح دا چې پر اسلامي اصول باندې سم معاشي نظام هغه څه راپورته سي، پر اسلامي اصول سیاسي نظام هغه څه راپورته سي. دا خبره کوي چې په دنیا کې واحد مذهب دی چې هغه سیاسي معاشي سماجي نظام دنیا تر کړی دی، هغه نظام عملی طور دنیا په خپل سترګو څه کړی دي لیدلې دي، او هغه نظام دنیا ته یو ترقی یافته دور او عروج څه کړی دي هغه ور کړی دی. دا صلاحیت په نور مذهبو په نور اقوامو په نور دغه کې دغه مثال څه دی هغه نست. سر زما دا سوال دی چې
زما دا سوال دی چې کم انډیا چې وله کم سب کانټیننټ چې او انډیا پاکستان دا دواړه په یو وار آزاد شوي دي او د مسلمانانو سره ډېرې غټې اسیانې په هغه ټیم موجوده وي چې راواخې سر مولانا شبلی نعماني ولو مولانا عبدالکلام آزاد ول سر ډېرې غټې اسیانې موجوده ولې او د کم انډیا چې وله د هغو سره د شخصیت نه و موجوده نو سر په یو وار آزاد شوي دي د دې وجه چې دا وخت دی که د سوشل نظام نه خوا راوخې د سوشل ساينس نه خوا یا د اکنامیکل خوا یا د پولیټیکل ساينس نه خوا سر دی چې دی هغه خپل ځان ډېر پروډوس کړی دی او چې د ډېر د دغه خوا ته روان سره تبعي خوا د دې وجوهات څه دي سر موږ هغه کم ایجوکیشن چې دی هغه سم نه دی حاصل کړی او کم اسلام چې دی هغه سم نه دی فالو کړی او سر دلته کم ټولرنس چې دی زموږ په سوسایټي کې هغه ډېر د ډیکریز کېدو خاطر روان دي انکریز کېږي نه سر د دې وجه مطلب دلته کوم غټ شخصیت پاتې شوي د غټ شخصیت زموږ کار نه دی اخیستی مطلب ډاکټر حمید الله راغلی د پاکستان د کانسټیټیوشن د جوړېدو لپاره بلا معاوضه یو کال د تیر کړی دی په اخر کې د سیستم سره خلاصوي دي چې دلته د خلکستان دلته د اراده لري کانسټیټیوشن دې سکی جوړ کی ساول کانسټیټیوشن کله جوړ شوی او ستا اول آغاز هغه مطلب هندوستان کې دغه وزیر تعلیم عبدالکلام آزاد هغه سي وزیر تعلیم ډاکټر ذاکر حسین هغه هندوان دي هغه ستا وزیر تعلیم عبدالکلام آزاد څخه جوړي هغه خپل صدر ډاکټر ذاکر حسین څخه هغه جوړي هغه د نیرو رنګه لیډر چې هغه لټری فیګر څه سوي دي پات سوي دي هغه 15 کال شل کال پر هندوستان څخه دغه وزیر اعظم څخه پاتې کیږي استاد راواخله جنرالان دي یا بیوروکریټ دي دویم دغه خارجه پالیسي ته سړي که چې هغه نیوټرالټي څخه کار اخیستی دي هغه نه روس مله لپاره اهم دي نه امریکا مله لپاره څه ده اهم د زموږ لپاره هندوستان څه دي اهم دي پتا کې نیوټرالټي خبره چا کړې دغه لیاقت علي خان نو چې هغه موږ د امداد ضرورت نه سمج خپل وسایل باندې خپل پاکستان څخه کوچلو دغه قاتل هم څه دي هغه نه دي معلوم مطلب مارشال لا پر تاسو لګیدل ثاني حکومت مارشال لا وکړي دي کانسټیټیوشن ماتل څه دي پات څه دي دی خپل ملک ته بهترین څور کړی دي مطلب دغه یونیورسيټي یو ښه پروفیسور هغه د دې پریزیدنت جوړ شي او د دې آرمي د جرأت نشي کولی چې هغه راسي اقتدار سکي سمبال کی جمهوریت حکومت هغه څه وکړي ختمه وکړي تعلیم د دې څه د ترجیح د معیشت څه دی هغه ترجیح پات سوي د هغه ترقی کی ته د زوال سرسه مخامخي دویم خبر دا هغه د خپل هندوتوا د پاره د خپل هندو مذهب د پاره دا واجپای دغه وټ دا اوس موجوده نریندر مودي دی مطلب د انډین کانسټیټیوشن هغه سیکولر دی لیکن د چوټ حق لري چې ارسکی پر دا باندې اخلي د مسلمانان سکی سایډ لاین کوي د مسلمانانو حقوق سکی سلب کوي د هندو نېشنلیزم ناره سکی هغه پورته کوي تب پاکستان کې د اسلامایزیشن د لپاره یو که ځاولک سکار کړی دی هغه د لپاره کړی دی چې په پړوس کې دی شي ضرورت سه اسلامي ادارې د څه کړي دي جوړ کړي دي نور خو څه صورتحال دي تر ماشه خبر بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم نصیب الله دی لیکچرر اکنامکس هم د ټمز یونیورسيټي کې نو به طور طالب علم اکنامکس او به طور معلم د اکنامکس نو زه دا سوال کول غواړم د دې کتاب په توسط سره چې د کلچر سایډ اف اسلام نوم دی قاری صاحب ډېر ښه عملی جامع تفسیر پر دې باندې وکړه هغه کې د هیڅ ویل ضرورت نشته خو په تور د اکنامکس طالب علم زما سوال دا دی د انټرنیشنل پولیټیکل اکانومي په کنټیکسټ کې د اسلام کلچر یو ښه سایډ دغه هم ولکه شل کاله د نن څخه شل کاله یا 15 کاله مخکې موږ په نږدې کوټه کې وګورو اسلام کلچرل سایډ دغه ولو چې چیرې به د شیګانو د غراوتل ماتم راوتی جلوس راوتی نو هغه ته به سنیانو سبیلنه پیښول نو دا دون عدم برداشت ولې په معاشره کې رالی اول سوال خو دغه دی دویم کدا ز نور کنټمپرری دور کې وګورم یعنی کنن د حالات ازرا دغه موږ وګورو جایزه واخو په دې کې د شام حالات وګورو د نن موجوده حالات الته غالبا د بشار الاسد حکومت شو هغه ختم سلو او هغه یو شیعه ډومیننت حکومت ولو هغه سنیانو ختم کړي نو د دې اکونومیک پس منظر کوم وګورو هغه ټول د امریکن دغه دی هجمنی د تسلط دی کچا د غولار نه د منلې هغه سره لار نه د وړي هغه ختم کړي دي او چیرې چې دوی ضرورت ولو سنیانو ته ډومیننسي ور کړی ده چیرې چې دوی ضرورت ولو شیګان ته ډومیننسي ور کړی لکه په عراق کې موږ وګورو د سنیانو حکومت ختم کړي
شیګانې پر راوستلو او بیا نن په شام کې موږ وګورو د شیګانو حکومت ختم کړ، بشار الاسد 40 کال حکومت وکړي هغه ختم کړي، او د سنیان باغیان هغه پر راوستلو. نو دا موږ ته څه شو کوي د اکونومیک ساید صحت کې کلچرل ساید کوم موږ وګورو، یعنی په خوا دوه ډېر دلچسپ سوال دی دا. دې سوال په دا کتاب کې جواب مغصد دی موجود دی. دا غواړي چې مغربي دنیا دا ثابتوي چې اسلام چې دغه انټولرنت دی. مطلب د دې کتاب یو پرل خطبه چې دغه په ټولرنس اف اسلام باندې دی. دغه آیت آغاز دی په چې باندې کې لا اکراه فی الدین. مطلب دی دا وایي چې د اورینټالیست مغربي دنیا ته ښکاره کوي چې اسلام خورېدلی دی، پر دروب رازم خورېدلی دی، او خورېدلی دا رقم دی. د مثال ذکر کوي چې دا مسلمان ورغلی دی دا په افریقا کې، په ایشیا کې، په یورپ کې، هلته مسلمان ودونه کړي دي. 90% چې کوم ملکونو اسلام لاړی هلته سلیوري غلامي موجود و، د غلامي څه کړې ده، ختمه کړې ده. یو بل دلچسپ بیان دی ذکر کوي چې اسلام چیرې تللی دی د هغې علاقې ژبه هغه عربي سوې ده. هغه خلک په عربي ژبه باندې څه کوي او فخر کوي. مطلب مصر عربي نه دی پاتې سوی. مصر چې اسلام ورغلی دی دی عربي څه کړی دی، اختیار کړی دی، په عربي باندې څه کوي فخر کوي. یو ایکسپشن دی څه کوي جنیبا چې هغه د ایران دی ذکر کوي چې په نور ګرد خطې چې اسلام تللی عربي ژبه هغه خپل کلچر هغه څه کوي ګرځوي. او ټولنز پرزیدي وایي چې اسلام چیرې تللی دی هغه چې کوم اقلیتونه پاتې سوي دي هغه ته مکمل څه ورکړې ده، مکمل ازادي ورکړې ده. او دا شیعه سنی په تاریخ اسلام کې هر وخت پاتې سوي دي. په دې کې څه نه دي راغلي. شیعه سنی فسادات د هیڅ کله نه دي پیدا سوي. مطلب دا که په پاکستان کې موږ وینو د ایټي زبادي موږ څه کوو هغه وینو. دا په یو پوره پلان سره، په یو پوره ترتیب سره دا ځوان یو وخت په کالج کتاب ورسره مطلب هغه کتاب کې داسې ورکړي وو چې په هغه اورینټالیسټ کاږي کستنې کاږي په د لایبرریز کې څه کوي هغه یږدي. هغه په اسلام کې فالټ لاین څه کوي تلاشي. مطلب اوس په شام کې فالټ لاین دا دی، په شام کې په تاریخ کې دوی په خپله وایي چې تر ګوره غټ کمال دا دی چې دلته شیعه هم شته، دلته څه هم شته، سني هم شته، دلته عیسایان هم شته، عربي کلچر وایي، عربي ژبه ده، د مسلمانانو سره څه کوي مینه محبت کوي. په دغه شام کې یهودیان هم شته، عربي ژبه هم څه کوي هغه وایي د مسلمانانو سره څه کوي محبت کوي. مطلب دا ایډورډ ډبلیو سعید دا څوک دی؟ دا عربی هم دی، دا څه هم دی، عیسائی هم دی، دا د فلسطین د کاز دپاره دی څه کوي اواز هم پورته کوي، د کولونیزم خلاف څه کوي کتابونه هم کاږي. په تاریخ اسلام کې دا مسله نه ده پېښ شوې. دا مسله خو اوس تاته څه شوې ده، مخامخ شوې ده. د دې مسایلو په ذریعه باندې دا څه کوي تقسیموي. مطلب که زه دا وایم چې په دا پاکستان کې د شیعه سني فسادات کېږي، هلته په شام کې د شیعه سني فسادات کېږي، دې په منځ کې څه شته، یو لینک شته، یو طاقت شته چې دا واقعیت هم هغه پېښ شي، هلته هم دا واقعیت څه کوي هغه پېښ شي. عالم اسلام چې مطلب یو بل کتاب دی هغه ډېر دلچسپ کتاب دی. هغه د کتاب سره بیا برای راست لري، یو تعلق لري. مطلب هغه یهودي لیکلی دا د کلیش اف سیویلایزیشن د ریمیکینګ اف نیو ورلد آرډر. هغه خپل دا خبره کوي چې په دنیا کې یو قوم هغه دا صلاحیت لري، یو مذهب دا صلاحیت لري، یو ثقافت دا صلاحیت لري چې پر هغه دنیا خپل قبضه څه کړي، هغه تسلط غلبه څه کړي قایمه کړي. هغه مسلمان دی. نو مسلمان آبادي ګروت تر ګرد دنیا څه دی ذات دی زیات دی. د مسلمان کلچرل او فزیکل ترانسفورمیشن چې د ایست روان دي، چیر روان دي، د ویست روان دي، تر هر چا څه دی زیاتی. دا د روکتام غواړي. د روکتام لپاره د مسلمانانو کلچر بربادول، د کلچر بربادېدو لپاره تر ګوره غټ شی بدامني ده. د ترقي لپاره تر ګوره د بنیادي شرط څه دی، ډیولپمنټ لپاره امن دی. د کلچر د بربادېدو لپاره تر ګوره غټ سبب هغه څه دی بدامني ده. دې په تا کې دغه بدامني دغه لپاره جوړېږي چې مسلمانان څه شي هغه چې کوم صلاحیت په دې کې شته. مطلب وړ مرز ما اخبار کتي د بي بي سي ریپورټ و، په هغې ډېر دلچسپ خبر لیکلی و چې د انګلینډ چې د امپریالیزم د کولونیلیزم یو رنګه مرکز پاتې شوی، دغه پاتې شوی چې په هغه کې تر ګوره د مشهور نوم جارج نه دی، چارلس نه دی، تر ګوره مشهور نوم څه دی هغه محمد دی. د اسلام په کوم تناسب سره چې په فرانس کې، په کوم تناسب سره چې په امریکا کې، په کوم تناسب سره په انګلینډ کې دی پیلاوي شي، دا د دې لپاره څه دی تھریټ دی، د دې لپاره څه ده خطره ده. دې څه کوي د شیعه سني فسادات جوړي. د شیعه سني فسادات باندې اسلام انټولرنټ یو آوټلوک دنیا ته څه کوي ښکاره کوي. دوی د اسلام څخه د مسلمانانو څخه خلک څه کوي بدزنه کوي. دغه
مرموډیک پکتال یو جمله کاږي هغه ډېره دلچسپه جمله ده. هغه جمله دا چې دی په اسلام کې دا صلاحیت او استعداد او طاقت ستا د دې ایډیلز د دې معیارات د دې اقدار د دې روایت چې هغه دنیا ته د ژوند په هر شعبه کې څه ورکړي بهترین نظام څه کړي ورمیسره کړي. لیکن په اسلام په مسلمان کې هغه اقدار هغه معیارات هغه خصوصیات نشته چې هغه د مسلمان اقدار او روایت او موجوده حالت هغه د اسلام څه دی مطابق نه دی. بس دا یو څه دی هډل دی دا یو مشکل دی دا یو څه ده پیچیدګي ده. دا خو سړی په پیژ د حالات څنګه روان دي څوک کوي ولې کوي شاته څه صورتحال. مولوي صاحب چې کله تا د رایټر آیات بیانوي تا ولې په فلسطین کو کپیان مصر کې و په داش په کې د اسلام مطالعه شروع کړه دا سټډي شروع کړه نو د بيخي زیات اسلام سره متاثر سو یو دا نقطه هم تا بیان کړه د ولې چې په اسلام کې فرقې هم نشته په دا وجه د مذهب ماته شخونه کوي نو چونکې چې په کومه زمانه کې په داش په اسلام کې زیات فرقې هم ولې څلور غټ مسلک ولو دغه سره سات شیعه او سني او دا تبریلوي او د بندم په وجود کې راغلي نو دا شنو یو شی مطلب یو مذهب دی یو فرقه ده مذهب فرقې په منځ کې دی فرق دی. اوس موږ اسلام څلور سکول اف ثاټ دي څوک حنفي دي څوک شافعي دي څوک حنبلي دي صحیح څوک مالکي سکول اف ثاټ باندې سکی عمل کوي دا ته موږ فرقې نه وایو صحیح. دا خو د اسلام سکول اف ثاټس دي فقهي سکول اف ثاټس دي فرقې وجود نه درلودي دی چې کوم دا کوم علاقو کې د وخت تیر کړی دي که شام دی که فلسطین دی که مصر دی دا ګردي علاقې په هغه وخت کې اسلامي خلافت د سلطنت عثمانیه زیر تسلط وي مطلب ته که شیعه سني وجود درلودي شیعه سني په بامی احترام سره سره ژوند تیروي. دا نور فرقې هلته څه نه درلودي وجود نه درلودي. دا نور فرقې په برصغیر کې هم یو فرقه نه ده پاتې شوې شیعه سني وجود درلودي شیعه سني بهامي روادري په هارموني سره ژوند څه کوي هغه تیروي. چې دا نور الهادیس دي که بریلوي دیوبندي که قادیاني که دا نور فرقې راغلي دا ګرده په امپیریل دور کې راغلي. زه خپله دا خبره بار بار به دا ما کړي چې زموږ د ګردو مسایلو جړ بنیاد دا په استعماري دور کې پاتې شوی دی چې موږ مطلب د 200 کاله ایست انډیا کمپنۍ یا برای راست برتانیا پر موږ څه کړي دي حکومت کړی دی هغه په موږ کې دومره فالټ لاینز تلاش کړي دي هغه فالټ لاینز باندې موږ څه کړي لګولي یو چې دغه د وجه بس دغه موږ داسې متبادل مغربي علوم مغربي نظامونه را کړي چې دغه موږ ځان نه خلاصولی او مطلب پر دې نور هم ډېر وخت لګیږي نو سبب وجدان د خپل څنګه ذکر کړ دی چې د پر کوم بنیاد د سنی سلو ور د امام ابو حنیفه صاحب مسلک قبول کی پر کوم بنیاد باندې دا د بقاعده اسلامي علوم د څه کړي دي اصل کړي دي د مشق د فلسطین په هندستان کې د جمعې خطبه بقاعده د څه کړي دي ور کړي تکررونه څه کړي دي ور کړي دي د قران شریف بقاعده څه کړي ترجمه کړي لاس پنځل سکاله د هندستان کې څه کړي دي هغه تیر کړي دي د علماء سره تعلق دغه صحبت څه کړي دي اختیار کړي دي نو د خپلم د ذکر کې ز سنی حنفی د دې په خپل هغه اورینټل انکاونټرز کتاب کې ذکر کړي او دا که څوک ویل غواړي هغه دغه لږ خاصه حصہ په ویکیپیډیا کې د ایکسټرنل لینک چې هغه لینک ته کلیک کړئ دا هغه څه حصہ چې دلته موجوده دی خپل څه کوي سټډي کوي. سر زما سوال دا دی چې بلا شک صوبه اسلامي کلچر یو یونیورسل کلچر دی لیکن اسلامي کلچر د یو لوکل کلچر سره د کومه د پور تایید او تردید کوي د لکه پښتون کلچر دی پنجابي کلچر دی د دې تایید او تردید په کوم انداز سره کوي. مثال اسلام هغه مذهب دی اول خبره دا ده چې کوم څه یو ګورو په اسلام کې دا شی ګسستانه مطلب اوس مشتي تقسیم شوی په افغانستان او پاکستان او په هندستان او په بنگلاديش او په شام او په عراق او په دکشنی کشنی سو کې مرسته شوی تقسیم شوی مطلب دا اوس موجوده د عرب د شپږ ملکونه دا د خلافت اسلامیه یو کشنی سو صوبه اوس دا څه شوی دي په یوسف بخورو کې څه شوی دي تقسیم شوی دي دا غنګه پر جوب ته څه شوی تقسیم شوی دا رنګه پر لوکل کلچر باندې څه شوی تقسیم شوی مطلب اسلامیک ورلد ویو و بعد دا ګر شانس کیږي اسلامایز کیږي به د یو کلچر شکل صورت سکی هغه اختیاري مطلب د پښتنو کلچر تقریبا 80% د 90% د اسلامي کلچر څه دی موافق دی هغه بل غټ سوال بیا پیدا کیږي چې دا مذهب کلچر پروډوس کی که کلچر مذهب څه کی پروډوس کی
هغه په اسلام کې دومره طاقت شته چې هغه خپل کلچر څه کوي پروډیوس کوي. نو که موږ ته یو ګورو اسلامي کلچر 100% د چی مطابق دی د اسلام مطابق دی. مطلب مهمان نوازي په پښتو کې ستا په پښتنو کې ستا مهمان نوازي د اسلام څه دی حکم دی. پرده په پښتنو کې ستا پرده د اسلام څه دی حکم دی. حیا په پښتنو کې ستا شجاعت په پښتنو کې ستا عزت په پښتنو کې کوم کلچر دی هغه تقریبا وجه هم دغه د چې پښتانه من حیث القوم اسلام څه کړی دی هغه اختیار کړی دی. په نور قومو کې دا شی ستا چې هغه د درجه به درجه د هندویزم څخه چی راغلی دی اسلام راغلی دی. مطلب په موږ کې دا عیب نه دی چې سړی ډیر ودونه وکړي چې سړی ښځه کونډه سي بیا دویم وار داسې کوي ودی په موږ کې عیب نه دی. ولې عیب نه دی؟ د اسلام څه دی حکم دی. نور موږ ته نږدې کلچرونه ستا په هغه کې ښځه دویم وار څه نشي کېدلی ولیدی نشي سړی دویم څه نشي کولی واده نشي کولی. وجه څه ده هغه درجه به درجه پښتانه من حیث القوم څه اختیار شوي. ګسر که دا پری اسلامیک د عربو سټیم جوړ د عربو په کلچر لا اسلام کار نه درلودل. کم کلچر که د اسلام د حکم مطابق وو اسلام څه کړی اډاپټ کړی دی. خل د هغه شي خلاف ورزي کړی چې هغه د اسلام د حکم د قران د حدیث سره سوی دی ټکراو سوی دی.